محترم سامعین، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اسلامی تاریخ یو ډیر لوی نوم دی. د اسمان یو لوی ستوری دی. د ورځې وخت کې یو موږ د پر انور دی او شپې وخت کې موږ د پر سپوږمۍ ګرځيږي. اور د اسلامی تاریخ یو داسې شخصیت دی کچره فاروق اعظم نوم د تاریخ نه کټ کړل شي، دا تاریخ بغیر د فاروق اعظم مکمل نشي کېده. کچره تاریخ نه د فاروق اعظم نوم کټ کړل شي، دا یقینا د اسلامی تاریخ سره ظلم دی. دیو جن موږ به کوشش دا کو چې حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ د مختصر وخت کې غیر اسلام ته داخلي دل دغه عظمت او غیر د شهادت واقعا ز مختصر الفاظو کې تاسو عرض کوم. ک تاسو تاریخ کتابونه روچت کې ک طبقات ابن سعد راواله، ک تاریخ ابن کثیر راواله اور کا تاریخ ابن خلدون راواله، تاریخ کم کتاب رخله، تاریخ ابن جریر رخله، کا تاریخ تبری رخله. تا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اسلام راړلو واقعا مختلف انداز کې مليږي. یو روایت کې مورخینو دا لیکلي دي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې موس کوي اور ځان سره موس کې چې کله تلاوت شروع کو الحمدلله رب العالمین ولا الضالین امین ترسیږي. غدا بعد قران پاک تلاوت شروع کی الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذب ثمود وعاد بالقارعه. دا تلاوت شروع کړي دي. حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ شاته ولر دي دا تلاوت ووري او بیا خپل ذهن کې دا سوچ کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی دا ټول جادو کتاب دی، دا ټول جادوګرانو خبرې دي. دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صورت اخر ته رسي. الله رب العزت اعلان کوي انه لقول رسول کریم. دا جبرئیل علیه السلام دا کتاب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړی دی. دې ذهن کې دا خبر رسي چې دا کتاب کې دی چې د جادوګر کتابي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې ورپسې آیات فرمایي وما هو بقول شاعر، دا د شاعر کتاب نه دی. بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ذهن کې دا اشکال پیدا کیږي چې کې دی دا کتاب د کاهن کتابي. مخکې ورسره الله پاک اعلان کوي وما هو بقول کاهن، او دا د کاهن کتاب هم نه دی. بیا ورسره مخکې الله پاک اعلان کوي تنزيل من رب العالمین. مورخینو لیکلي دي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زړه باندې پهله زخم د اسلام والا دا ولګیدو، زړه متاثر شو، خو بیا هم د کفر کې خپل د غیرت وجنه اسلام ته داخل نشو. بیا یو هغه وخت راځي چې کله ابو جهل مکه کې اعلان کوي چې څوک داسې شته دي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کی غضب سل اوخانو انعام ورکوم او سل اوخه چندي انعام ورکوم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دیو اسلام کې نه دی داخل. اورتی دا کم ګران کار دی، دا کار خو بزو کم ځان سره تور راوخلی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کور طرف ته مزل شروع کی. لاره کې ورته یو صحابي ملويږي نعیم بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ غوره تاسو کې ای عمر فاروق نن غستا تیور بدل دی، نن ستا مخ رنگ بدل دی، نن ډیر غصه کې ښکارې وجه صدا غورتی نن زم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله یعذ بالله الله یعذ بالله سر بقلم کوم ولې د دیو جنا ما قوم کې جګړه جوړ شوې، ما قوم کې نه اتفاقی جوړ شو، زما معبودانو پسې بده خبرې کوي. نن به زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله یعذ بالله سر قلم کوم. نعیم بن عبد الله رضی الله عنه ورته فرمایي ته خپل ترزوی د حضرت زید رضی الله عنه خبر واخلا او د ساده ترزوی حضرت سعید رضی الله عنه خبر واخلا او د استاخور حضرت فاطمه بنت خطاب رضی الله تعالی عنها دغه معلوماتو کا هغه ټول اسلام راوړی دی او ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل پسې ګرځي او تورې واپس نیام کې دنه کا وې زه د اول د کور خبر اخلم بیا به تانه هم تاسو کوم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به هم تاسو کوم. حضرت عمر رضی الله عنه د خپل کله کور ته لاړ شي هغه ځکه حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه هغه خپل خور ته قرآن پاک کوي او چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دروازې باندې ناکینګ وکي هغه د आवाज محسوس کی چې دا گزار د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گزار دی. زر زر اسی پرا سنبال کی س صفې بار پاتې شي. خباب رضی الله تعالی عنه یو پردې شاته پړ شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کور ته ردن نشي. تاسو کی چې تاسو خپل منځ کې څه خبرې کولې او دې موږ خپل منځ کې اترې خبرې کړې دي، موږ منځ کې څه خبرې نورې نه دي شوي او ما ته پته لګېدلې دي تاسو خپل د پلانانو دین پر خودلې دي، تاسو ټول بيدینه شوي. بیا غدا بعد حضرت زید رضی الله عنه گریوان ته لاس اچي کله هغه ته خو گزارونه ورکی به خور حضرت فاطمه رضی الله عنها مخې ته راشي غا کوشش کی زونه خپل خوند خلاص کم هغه ته هم په مخ باندې سپېړو کی هغه د مخ نوینه روانه شي. حضرت عمر رضی الله عنه د سره غصه کم شو د دوران کې هغه صفې باندې او ورقي باندې نظر پرې وته چې کله هغه ته لاس وړي خور ته ایمه د الله ذات باندې قسم وي تنه پاکه ته اسلام کې نه داخل سوره پرې تا چې دا او دس او غسل نوي کړي ته د صفې ته لاس نشي وړي چې کله حضرت عمر رضی الله عنه دنه غسل وکړو او بار لورتي ماته صفا راکي کله صفا د خپل خور لاس نه راوخلي هغه د الله پاک طرف نه کوم وحي نازل شوی دا غالي کړی شوی دا سوره طه ابتدائي آیتونه لیکلي شوی دي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. بیا مخکې حضرت عمر رضی الله عنه زر خپل د زړه رګونه بدليږي، مخ رنګي بدليږي، زړه کې انقلاب راځي او چې کله هغه ته ورسي اقیم الصلاه لذکری هغه ځای پرې ورسي. حضرت خباب رضی الله
تعالی عنہ ته اعلان وکي چې څوک د شتام رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر کی. حضرت خباب رضی الله عنه د پردینه بهر وته روزي ورته اے عمر مبارک شاه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پرون خانه کعبه کې دا دعا کړې وا اعزنا الاسلام اعز الاسلام یا الله اسلام ته عزت نصیب کې بی ابي جهل بن هشام یا ابو جهل بن هشام په ذریعہ سره یا عمر ابن الخطاب یا د عمر بن خطاب په ذریعہ سره ستا حق کې دعا الله پاک قبول کا زتا ته خوشخبری در کوم. حضرت عمر رضی الله عنه ځان سره تور نیام کې راوالي او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کې کمزې کې دي. خباب رضی الله عنه ته فرمایي دا د دار ارقم کې دی وخت تشریف فرما دي. کله حضرت عمر رضی الله عنه دار ارقم ته ورسی تور ور سره دا دروازې باندې ناکینګ کوي. حضرت حمزه رضی الله عنه دروازې ته راشي چې وګوري حضرت عمر رضی الله عنه تور راغسی دا یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله عمر رضی الله تعالی عنہ راغله دي هغه سره تور هم دا کاری د سی غیر اراده ټیک نه دي. حضرت حمزه رضی الله عنه ورته فرمایي پریګ د ابتن راشي کچری اراده ټیک وي مونږ دروازې ورته کولاو دي او کچری اراده غلطه وا اندا تور بر خلو سر به کلم کو. حضرت عمر رضی الله عنه کله دار ارقم ته داخل شي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال ته ودرېږي ورته اے عمر ما جاء بك الهنا ته کوم شي زل ترا واسطه څه پر راغله. حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایي یا رسول الله ستاسو لاس باندې بیت کول غواړم ستاسو غلام جوړیدل غواړم ستاسو په جوړیدل غواړم ستاسو مجاهد جوړیدل غواړم. څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې دي لا اله الا الله محمد رسول الله اسلام ته داخل شي یو سات نه دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله ته دار ارقم کې عبادت کوي ستاسو مستو دار ارقم کې کوي نن نه پس کله عمر اسلام کې داخل شوی دی اوس په دینه پس مونږه موز خانه کعبه کې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اے عمر ستا قوم ډیر ظالم قوم دی مونږ خانه کعبه کې موز تپری نه دي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي نه چې کله ما اسلام راوړو کله زه اسلام کې داخل شوم زه اوس بابنګ دخل د اسلام اعلان کوم او نن نه پس مونږه موز ان شاء الله خانه کعبه کې کیږي. حضرت عمر رضی الله عنه هغه صحابي دی حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله عمر اسلام راوړو دا د اسلام فتح وا چې کله عمر اسلام راوړو مونږه موز خانه کعبه کې شروع کو کله اسلام عمر اسلام راوړو مونږ اسلام ډیره زیاته ترقی وکړه. حضرت عمر رضی الله عنه په 40 نمبر باندې ایمان راوړي.